کتب کی اقبال نه دی ویلې، اقبال ذهن ته نه دی راغلی. دیو جن پاسېدو علماء کرام زمون نوجوان ته ووایي تا دنیا کې جهاد وکړو، ستا سر قتل شو، ته د دې دنیا نه لاړې. ارے اے شهید صاحب تا ته به الله مقام درکوي، تا ته به حوري درکوي. ورته وایي موږ ته اصل زندگی وښایه. یو صاحب پکې په ما اعتراض وکړو، حدیث مبارک کې نبی دا فرمایي ما ته تاسو لیبرل خلک زر په موږ ټاپه ولګوئ دا ملحد دی. ما ورته ویل ته لیبرلي زه څه وکړم؟ ارے ته لیبرلي ته خر صاحب ستا سره خبرو هېڅ مقصود نشته، ستا په تا باندې دین هېڅ اثر نه کوي، تا ته هېڅ پیدا نشته. زما د الفاظو ما ته وایي زما یو شکایت اعتراض دی. ما ورته ویل وکړه وایي ستاسو علماو نه موږ دا الفاظ اورېدل دي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. دا حدیث پښتو کې وایي. ما ته وایي حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي زما یو سنت ژوندی کا وقت د فتنې دی الله به د سلو شهیدانو اجر درکړي. لہذا ما ته د یو شهید د اجر قصه ولیکې. زما زندگی دنیا کې ولې ختمې؟ ما ته که قصه کې ما ته د سلو شهیدانو د اجر وکړه. زه میدان جنگ ته لاړم، میدان جنگ کې زما جسم ټوکړه شو، ما ته د یو شهید اجر میلاو شو. لیکن دنیا کې ما د نبی علیه السلام سنت ژوندی کو، ما دویمه نکاح وکړه د سلو شهیدانو اجر دی. ما پنسې د پړکونه اوچتې کړې سلو شهیدانو اجر دی. زه مسجد ته لاړم ما د سلو شهیدانو اجر دی. مسجد ته نوتم ښۍ خپه مې ډنډ کړه سلو شهیدانو اجر دی. کور ته راتلم په ښۍ طلب رالم سلو شهیدانو اجر دی. کور ته نوتم ښۍ خپه مې ډنډ کړه سلو شهیدانو اجر دی. کور ته نوتم ما دعا وکړه سلو شهیدانو اجر دی. کور ته نوتم ما سلام وکړو سلو شهیدانو اجر دی. کور ته نوتم ما 2 رکعاته نفل وکړو سلو شهیدانو اجر دی. ما په سر پټکی کېښو سلو شهیدانو اجر دی. ارے مفتی صاحب لا سنت وښایه زرو شهیدانو اجر دی. ما ته یو شهید د اجر قصې مه کوه. میدان جنگ ته لاړ شه هلته شهید شه سلو شهیدانو اجر دی. دلته کور کې لا سنت ژوندي کا زرو شهیدانو اجر دی. میدان جنگ ته لاړ شه د یو شهید اجر دی. ما ته د یو شهید د اجر قسم مه کوه. ما ته د دنیا زندگی وښایه دلته زه لا سنت ژوندي کما. مصطفی فرمایل دي سلو زرو شهیدانو اجر دی. ما ته زر شهیدانو اجر وښایه، ما ته یو شهید اجر مه ښایه. ما ورته ویل صاحب ستا سمجھ کې نه ده راغلې، که ستا سمجھ کې راغلې وه که ستا کوپړی کې راغلې وه تا به اعتراض نه کړی. ما ته وایي صاحب یا د نبي علیه السلام حدیث نه انکار وکړه یا د جهاد الفاظ پرېږده. ما ورته ویل نه د نبي علیه السلام حدیث نه انکار کوم نه د جهاد الفاظ پرېږدم، هم د جهاد الفاظ ادا کوم، هم د نبي د حدیث مقصد سمجھاؤم. نه تا د نبي حدیث پېژندلی نه تا د جهاد مقام پېژندلی. تا په کور کې لا سنت ژوندي کړه سلو شهیدانو اجر نه دی زرو شهیدانو اجر دی. تا سل سنت ژوندي کړه 1 لاک شهیدانو اجر دی. لیکن ته چې میدان جنگ ته لاړې هلته شهید شوې ستا ذهن کې دا د یو شهید اجر دی. ما ته د یو شهید د اجر قصې مه کوه. ما ته که قصه کې د زرو شهیدانو د اجر قصه کوه. ما ورته ویل ستا سمجھ کې نه ده راغلې دې وجې نه تا اعتراض کړی دی. که ستا سمجھ کې راغلی وی تا به اعتراض نه کړی چونکې ستا سمجھ ډېر معمولي دی. ما ته وایي هغه څنګه؟ ما ورته ویل یاد ساته وزیر اعلی دی. ته که د هغه نه تپوس وکړې وزیر اعلی صاحب ستا تنخوا څومره ده؟ درته وایي 1 لاک ده. دلته فیکټرۍ والا دی ته د هغه نه تپوس کې حضرت ستا د ورځې آمدن څومره دی؟ درته وایي 20 لاکه دی. یو طرف ته وزیر اعلی د هغه د میاشتې تنخوا 1 لاک ده. دویم طرف ته فیکټرۍ مالک دی د هغه د ورځې آمدن 20 لاکه دی. دواړو موازنه وکړه. یو ورځ د فیکټرۍ مالک روان دی کله چې سړک ته وتو سړک کې ګاډی نشته دکان بند دی پولیس ولاړ دي پولیس اشاره ورکوي فیکټرۍ مالک صاحب سټاپ شه. چې کله ودرېدو ورته وایي وجه سره دا ورته وایي وجه دا ده نن چوټي ده نن ته نشې تللی. ورته وایي وجه سره زه ولې نشم تللی زه د فیکټرۍ مالک یم. ورته وایي وزیر اعلی را روان دی سړکونه بند دي دکانونه بند دي لارې کوڅې بندې دي وجه سره دا ورته وایي وزیر اعلی دی وجه را روان دی نن د هغه جلوس دی نن د هغه جلسه ده دکان بند دی سړک بند دی لار بنده ده کوڅه بنده ده سکول بند دی کالج بند دی
مدرسه بند ده فیکټری مالک تپوس کوي حضرت دارا تقوایا د وزیر اعلی د میاشتې تنخواه څومره ده او ورته وایي پولیس صاحب د وزیر اعلی 1 لاک تنخواه ده دا ورته وایي زما د ورځې آمدن 6 لاکه دی ما څنګه بندی وزیر اعلی د هغه د میاشتې آمدن 1 لاک دی زما د ورځې آمدن 6 لاکه دی ته په ما څنګه پابندي لګې پولیس ورته وایي حضرت نن خبره د پیسې نه ده ستا پیسه زیاته ده پیسې ته وایي اجر ستا اجرت زیات دی لیکن وزیر اعلی د هغه مقام پروتوکول دی د هغه مقام دا دی کله چې دا 1 لاک والا وزیر اعلی را رواني نه به ته سړک ته وځې نه به ستا پلار سړک ته وځي نه به ته فیکټري کولاوې دا ورته وایي تنخواه زما سوا ده په ما باندې پابندي څنګه لګې او ورته وایي اگر چې تنخواه ستا سوا ده لیکن مقام د وزیر اعلی دا دی د مقام د وزیر اعلی دا دی کله چې راځي سړک به باني سکول به باني لار به باني کوڅه به بندی مدرسه به بندی وجه داره وزیر اعلی سره مقام دی وزیر اعلی سره پروتوکول دی تاسو اجر دی مالیات ساته ته خبره د اجر کې تا یو سنت ژوندی کو سلو شهیدانو اجر دی تا لس سنت ژوندي کړو زرو شهیدانو اجر دی تا سل سنت ژوندي کړو 10,000 شهیدانو اجر دی تا 10,000 سنت ژوندي کړو دانو اجر دی لیکن یاد ساته یو طرف ته اجر دی دویم طرف ته قدر دی زمانه نبی چې جهاد فضیلت بیان کړل د جهاد قدر دی د مجاهد قدر دی قدر څنګه دی ستاسو سره زرو شهیدانو نو ستاسو د لاکو شهیدانو نو ستاسو سره کروڑ شهیدانو اجر دی لیکن په ورځ د قیامت تا ته څوک لار نه پرېږدي زما نبي فرمایي کله چې زما د امت شهید په ورځ د قیامت را رواني په لار کې ابراهیم خلیل الله ولاړي ملائک ورته حضرت غار ته شه ابراهیم خلیل الله به تپوس کوي وجه صدا ملائک ورته وایي د مصطفی د امت شهید را روان دی دا د شهید پروتوکول دی دا د شهید مقام دی دا د شهید قدر دی که ابراهیم خلیل الله لار کې ولاړي د دې امت شهید را رواني لار به کولابیږي دا د مقام دی حاجي صاحب یاد ساته تا د کروڑ شهیدانو اجر وګاټو ته په حرم کې وفات شوې ستا په جسم باندې احرام دی ته را بې زمزم مخې ته ولاړې ته د ختیم مخې ته ولاړې ته د کعبې څه ولاړې کله چې ستا نه روح وتو تا ته به غسل در کولی شي تا ته به کفن در کولی شي ستا جنازه به کولی شي په تا ته به دعا کولی شي ستا لپاره به مغفرت غوښتی شي لیکن شهید هغه خلق پر یختې ګډ وډ دي رنګ یې تور دی جامې هم په جسم خړه ده جامې سخا ده لیکن کله چې وفات شو د هغه شهید نه به نه جامه ایستی شي دا د شهید اجر نه دی دا د شهید قدر دی د هغه شهید دپاره به غسل نشي ورکولی رب وایي په خل جسم دې راشي هغه شهید به د اینې سره د رب مخې ته ځي اینه به یې د جسم نه رفانوي دا د شهید قدر دی ستاسو اگر چې اجر دی د دې شهید څه قدر دی خبره د اجر نه ده خبره